محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حديث شريف عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل لا يحرم رزقا بذنب يصيبه. په دې حدیث شریف کې درې خبرې شوې دي. په دا حدیث شریف کې درې خبرې شوې دي. اول خبره دا د خوږ پیغمبر فرمایلی دي چې خپل مقرره نیټه په هیڅ شي بدلیږي نه سوا د دعا نه. او بل یې دا فرمایلی دي دومه کیسه چې عمر زیاتیږي خدا د مور د پلور په دا اوپنه کې سره چې څوک صوبینه ډېر ګټي. او درمه خبره یې دا کړې ده چې سړی د ډېرې ګناهي په وجه سره د رزق نه محروم شي. خبرې درې وشولې خو په درې وړه خبره کښې لږ کې پلړولې ضرورت دی. خبره دا ده چې حدیث شریف اول دا خبره وه چې تقدیر بدلیږي. موږ وایي چې په دا دیوالي نه ولیکي، په دا موټروی ولیکي، په دا تعلیمي درسګاه کښې لیکلي وي چې تقدیر بدلتی ہے دعاؤں سے. په ځینې ځایو کښې لیکلي وي چې تقدیر بدلتی ہے ماں کی دعا سے. اصل شی په دا مسله سار پوسول پچار دي. تقدیر بدلیږي په دا وګونه یوه توجیه یې دا ده چې دا تقدیر په دعا کې اسمه دی یو دا چې اټل فیصله خدای کړې وي دا نه بدلیږي. دا چې په دا وګونه بدلیږي دغه تقدیر نه تقدیر معلق مراد دی چې که داود وکړلی هم یو دا مصیبت نه در باندې درېمي که په دا لې ارلوړلی بیا تو ته دا بد تکلیف نه دی راسي که دا چار دی وکړه یعنی دا معلق وي په څه پورې تړلی وي. تقدیر چې الله ټپا پې ولی وي پاک شهید تبدل تغیر نه اردرېمي. دوامه توجیه دغې دا ده چې نه ده چې په حدیث شریف شرغل دی چې تقدیر په دا وګونه بدلیږي. دغه مطلب دا دی چې که څوک د وونه کو ورثي و هغه چې الله لیکلی دو خو خالیو ورته ارزونه شي هغه ما مصیبات د دو په برکت سره. درمه توجیه شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمت الله علیه دا کړی دو چې تقدیر بدلیږي په داو سره دغه معنا دا ده چې تقدیر کا بدلیدلی وي او په داو بدلیدلی نور بدلیږي نه. لہذا چې یوه فیصله شوې وي فیصلو انسان تعالی ورسوي او ورسیږي. دومه خبره دا شوې وه چې په نکې سره بیر د والدین سره د مور د پلوره په داو کښې له د مور د پلور په خدمت سره انسان عمر ډېرېږي. عمر دا مطلب نه ده چې یوه سړی عمر شپېته کولاوي بیا مور پلور خدمت کو بیا د عمر په ساعتیا کولا شي یا سل کولا شي. دغه معنا دا نه ده چې د مور د پلوره په خدمات خلق عمرینه د شپېتیزو کولې په سا په دوی سل کولا ته ورسي. نه دغه معنا دا ده چې عمر وی ډېر شي یعنی عمر وی نیک وي صالح وي د دیندارۍ وي د سکون وي خوشحاله ژوند وي مور د پلوره د خدمت دا بدلات وي. عمر ډېروالی دا مطلب نه دی چې کولی نه ساتې پې ووړي که. درم په دا حدیث چې دا خبره بیان شوله خوږه پیغمبر فرمیلی دی چې کله اور انسان ډېر بد عمله شي د دغې انسان رزق تنګ وي. دغې ګناهي په وجه سره په ده رزق تنګ شي. میږه توس په ذهن کښې بیا یو سوچ درېمي چې ایستو ده د حدیث دا درمه خبره څه ده چې یاره څوک ډېر بد عمله وي دغې رزق ورتنګ وي. موږ خو ډېر بد عملي ویني چې هغه ډېر بدخویه دي په ډېرې غټې غټې بدعلي کښې مبتلا دي خو داسې مالدارون دي داسې بنګلې موټرې لارې څښتن دي داسې شا خوري چې پرنګ یې عزت ونه خوري. نو دغې جواب محدثین ویلی دی چې نه په دا کیسه ساري نه خلوص کوي چې کوم سړی بد عملی وي ګناهونه ډېر کوي فجر په لپیټ شرغلی وي رزق کو پیتانګ وي د رزق کو کمی یعنی مطلب دا دی چې دغې انسانو په آخرت شي رزق نه وي. په آخرت خو ظاهره خبره د خپلې ګناهي په وجه دی جهنم ته ځي.
سزوګونه ورته ملاویږي هغه رزقونه ورته ملاویږي چې کیم دینداري صالح نیک عبادت گزار موتی فرمانبردار ته ملاویږي دغه دا مطلب ده چې رزق وکړي په قیامت شوی رزق کوي دوما جواب یې دا ورکړل چې نه تو سه په ظاهر ما غلطیږي چې پیغمبر د خدای فرمایلی دی چې کیم سړی ډېر ګناهګوري پابند او رزق تان شي دغه معنا دا دو چې کپدا د نیوک شه بانګلی وې موټر یې وې لارې یې وې شته یې وې نکارون یې وې او زندگی وې بربادوي زندگی وې تغییر وي رزق تنګولي مطلب دا دی هغه رزق په خواندونه پیش عادت الله څور کړی دي خدا دې موږ ته تجربه هدو چې خالق چې دې فسق فجر کو خالق چې سود کوي خالق چې قاتل دي خلق چې شرابي کبابي دي خلق چې لمنځخوره دي باوجود دې چې شته وي خو هغه شتیک شو د نه دای په غام سیر نشتمان وي خاروق وي خروب وي خوب وي خروب وي سکون وي عنکاوي آرام چین دا شینو چیرې هنوي ډیر داسې مو یو ملګری دی بهر کې هغه ډیر الله تشته ور کړی دي یو وارد په یو مجلس شمو ته وویل چې یقین و معنا چې د خپل ژوندۍ نه زه دمره تنګ یم دمره ځنې تنګ یم چې زه وایي چې وکړم دا وایم مو چې ما په پیس وړې ته تا چې زه ته ویره مرکز ته لوړ شي یوره د تبلیغونه سره لږ نوستی وکړي عالمونه په مجلس شیخشینی دا سوچ بدله کړه چې بس په زندګۍ کې تنګ یم حالانکه نه یم بنګلي خورېږلی ښه ګاډي ورسره دي ډېر ښه الله ډېر څه ورکړي هدي بیا مو ورته چې وروره بیا داسې تو چې که سکون بیا غوړی بیا د دا نراودو دا د غلطه دو دا د ساک تو ته په کومه طریقه کیږي دا بیا د سکون ولا شاید نه سکون په هغه رزق شدای چې عادت دینداري لوند ته ته مراوي او دا درې وړه احادیث نقطې چې کیمه پر احادیث چې ذکر شوی دي دا ډېر مناخیز دي اردون په اول ورا مش دته احادیث یې کنه دا ټوله مسالې مش پدارس تیرې کې پدا لیکل پدا توجیه چې بیا دا څه معنا دو په ظاهره دا لیکلي دي معنا برابروي دا ډېر زیات ضروري دی ویس ډېر کم خلک دا پته لګي چې تقدیر بدلیږي په دا وګونه نه سره څنګه تقدیر په دا وګونه بدلیږي هغه توجیه دا څنګه چې هر تقدیر بدلیږي ته دا خدای لیکلي جنن دی وښنه وستاندر شه بیا ته دا داو کوي که ته مرګ چیرې را شو البته تقدیر معلق چې کیم دی هغه امکان شته چې کداو دی او غوښتره خدای وی دا تقدیر خپتان کو دا مصیباتو در خطر کو لیادغه معنا دادو چې په تو دا امتحان ارزون شي لیادغه معنا دادو چې کا تقدیر بدلدای بیو په دا وګونه بدل شوی او دوما خچکیما خبره وشوله چې مور پلور په داو سره ای بندا عمر ډیریږي بندا عمر ډیریږي عمر ډیراوله مطلب دا نه چې پلان وایي چې او دا چې مور پلور خدمات کوم یا پندوته کولی پدوینه کړای شاتیا کوله دغه چې په دې دې معنا دادو چې عمر وی هغه وی خو وی خوشاله او درمه خبره ده چې یاره ګناګور ډېر ګناي په وجه سره لا رزق په تاسو کو متدلت په مخ روغ الله چې نه خډر ګناګور دي دا څه دي دا ماستی بیا دا وی چې نه دغه معنا دادو چې په زندگی پر رزق شو خوان نه وي به برکات وي به سکون وي به چین وي به آرام وي الله جل شانه هدا میش توستا د دین سمجر وشي الله جل شانه دا د قران او د حدیث ته پورا سینې کولاو کی الله جل شانه هدا په خبره میش پويږي چې کله په پوي شي ځلینا ته ولويږي عمل په وکي بیا دا انسان چې کیم دی دا انسان بیا راځي بیا چې ډېر تصداوی عمل نه وي په باندې کنه په قران شی یو آیات شریمه انما یخشى الله من عباده العلماء یعنی کله خدای انما کلمه خسر کله خدای نه ډاریږي دا بیا خالص تی عالمون پدای اعتراض کړل چې نه ایستو دا قران شی د آیات خدای دی ویل دا بابا عالم نه دی دا خدای نه ډاریږي حاجی صاحب نه ډاری چې تر عمر په دای جنا په دال مانځنه په د جماعتینه تر بیا ویله خالد علی کا په مال ګوندر بدل کړی دو وی چې نه په دا دوی ش کلمات خسر د قران دو اې دغه معنا دادو چې د علما د شان سره د لای کادو اې دې صفت د علما چې د خدای نه ډاریږي چې د کیم عالم په ځلک ش خوف خدا نه وي قران دې آیات تخدا عالم دا عالم بیا او ته په ظاهره معنا مراد روخلی نو الله جل شانه خدای میشته د خپل څومره سزدان دی په خدای عمل خدای د امیر حاضرین ته خوف خدا نه بچی چې کله خوف خدا نه نوځي یو میشتو څخه خپل پسې خلی روان شي
خو استعلا پاک خوف میش په زنه چې شته د دنیا ډېر په ګناهي نشي میش مبتلا او بیا د مسلمانې زندګۍ بربادي راوړي. سبحانك اللهم